د تیر جمعه یو کس تپوس کړو و چې جنت کې به خوب وی او کنه. ما ورته ویلو چې او وی به. زه د خپل سوال نه جواب نه رجوع کوم. ما ته پته نشته چې وی به کنه. ما حدیث وکتل خو دې باره کې ما ته علم حاصل نشو چې خوب پکې شته او کنه. یو کس وایي چې زما مور په اعتکاف کې بیمار شوه، هغې یو روژه ونیوله، نو اوس به هغه روژه نیسي او که اعتکاف به هم ورسره کوي، صرف روژه دې ونیسي بس دغه بس. یو کس وایي چې خیر او شر د الله ته طرف نه دي، مګر د شر نسبت الله جل شانه طرف ته ولې نه کېږي؟ تقدیرا د شر نسبت الله ته کېدی شي، یعنی الله جل شانه د خیرم خالق دی او د شرم خالق دی. پیدا کړي خدای پاک دواړه څیزونه. لکه یو دکاندار په خپل دکان کې کورني غوړي میخي دي او زهري میخي دي. چې د چا کورني غوړي پکاريږي نو هغه کورني غوړي وړي، او چې د چا زهر پکاريږي نو هغه زهر وړي. زهر به ست ورکوي او منګکانو ته. نو الله جل شانه په دې کائناتو کې خیر او شر دواړه پیدا کړي، او شر پسې شاته یو لوی حکمت ده، د هغې غلط استعمال هغه ستا قصور ده. یو کس وایي چې خاوند د غصې په حالت کې ښځې ته 2 ځله طلاق ورکړو، نو طلاق وشو که نه 2 طلاق وشول د غصې په حالت کې هم طلاق کېږي، ځکه چې طلاق خلک د خفګان او د غصې په حالت کې ورکوي، چې کله یې ورسره مینې بیا طلاق نه ورکوي. یو کس وایي چې زمونږ په محله کې مؤذن بغیر د اودس نه اذان کوي، او چې کله اذان وکړي نو هغې نه پس بیا اودس کوي. دا اذان کېږي او که نه، او اذان وشو، لیکن بهتروالی په دې کې دی چې اودس یې ورته کولی نه. یو کس وایي بهر تللی دی د پیسو د ګټلو دپاره، هلته کې نږدې جومات نشته دی، دی مونځ په کور کې کوي، ده ته به د جومات ثواب میلاویږي او که نه. د ده غاړه د مونځ کولو نه خلاصه شوه چې په کور کې مونځ کوي، نو هم یې مونځ کېږي، چې جومات نشته دی نو کور کې دی کوي، خو کوي دی، البته د جومات ثواب پکې نشته. یو کس وایي چې هر کال خلک په د زیارتونو باندې په مزاراتو باندې سالانه عرسونه کوي. د دې په شریعت کې څه حکم دی؟ شریعت کې د دې هیڅ قسم ته ثبوت نشته دی، نه دی کول پکار. دویم تپوس کړی دی چې صلات و تسبیح په جمع سره کول څنګه دي؟ په جمع سره کول نه دی جایز، ځان ته کول پکار دی. یو کس تپوس کړی دی چې زمونږ په محله کې څه کسان د جومات امام ته چای او روټۍ راوړي، چې څه باقي پاتې شي نو هغه منکر راولېږي، یا کله کله مونږ ځان سره کښېنئ. نو آیا مونږ هغوی سره دا خوړی شو که نه خوړی شي؟ چې کله امام صاحب ته راغله نو دا د امام صاحب شول، او امام صاحب چې تا ته درکوي نو جایز دي. پیغمبر علیه الصلاة وسلام یو ځل کور ته رادننه شو، وی فرمایل چې د خوراک څه شته؟ امهات المؤمنین ورته وویل چې نه نشته. پیغمبر علیه الصلاة وسلام په انغري د پاسه کټوۍ ولیده چې خوټ کېده، او داسې بړاستې راوتو لکه غوښه چې پخېږي. وی چې دا کټوۍ کې څه دي؟ وی دې کې غوښه ده. تاسو وایئ چې څه نشته؟ وی دا فلانکۍ ته د وینځې نوم یې واغېښتو، دې وینځې ته چا صدقه کې ورکړې ده، او تاسو خو صدقه نه خورئ، نو ځکه مونږ تاسو ته ووایو چې نشته. نو د الله رسول فرمایل چې دا صدقه هغه وخت پورې وه چې کله دې ته راورسېده. اوس چې دا یې مونږ ته راکوي نو دا صدقه نه ده، دا هدیه ده، مونږ یې خوړی شو. یو کس وایي چې د دلایل الخیرات ویل څنګه دي؟ دلایل الخیرات ویل جایز دي، خو زه یې نه ویم په خپله باندې، ما ته یې پته نشته دی. یو بل تپوس یې کړی دی چې مباح او رخصت کې څه فرق دی؟ مباح او رخصت کې ډېر غټ فرق دی. مباح دې ته وایي چې کوم کار کې نه ګناه وي او نه هغه نیکي وي. لکه ته روټۍ خورې نو دا مباح ده، او بس کې نو دا مباح دي. رخصت هغې ته ویلی کېږي چې هغه حکم یو شانی، لیکن بعضې وجوهاتو خارجي په وجه باندې د هغې حکم بدل شي. مثلا مست چې کله ځان تیارې نو ته په اوبو باندې اودس کې، او چې کله ته بیمار یې اوبه نشې استعمالو نو بیا تا ته رخصت دی چې ته د اوبو په ځای باندې تیمم وکړې، دې ته رخصت وایي. یو کس وایي چې د نسوارو حکم څه دی؟ نو د عربو علما خو وایي چې نسوار حرام دي. سګرټ باره کې هم وایي چې حرام دي. زمونږ علما ورته حرام نه وایي، مکروه یا مکروه تحریمي. خو چې کله نسوار او سګرټ دې حد ته ورسېږي چې کله دا بل لپاره باعث د ایذا ګرځي، بل ته ازار او تکلیف رسوي، بیا حرامي. یو کس تپوس کړی دی چې حدیث مبارک دی الانبیاء و اخوة من علات و امهاتهم شتا، یعنی انبیاء د ټولو دین یو دی او شریعت جدا جدا دی. نو شریعت او دین کې څه فرق دی؟ دین هغې ته ویلی کېږي چې په هغې باندې دنیا کې یو داسې لار او مذهب چې خلک پرې روان وي، او دا اصولی او بنیادی خبرې د دین اکثر مراد وي، کله کله فروعات هم ورسره مراد وي. او شریعت ویلی کېږي فروعي مسایلو ته.
فروعي مسائل، مثلا د روزو تعداد کله یو قوم ته یو شانی بل ته بل شانی، بعضې ته بعضې مسلې وي بعضې ته ني، نو دا شریعت. یو کس تپوس کړی چې کله دجال راځي نو دغه وخت په ټوله دنیا کې قحط او خوشحالي وي که مخصوصو مقاماتو کې وي، کوم ځای باندې چې هغه تیریږي او هغه ځای نیکان خلک د خبره ونه مني نو هغه په قحط کې مبتلا شي. دا به د الله پاک د طرف نه امتحان وي، ځکه خدا دم فتنه الله دې مونږ وساتي او الله پاک دې زمونږ استقامت نصیب. یو کس تپوس کړی چې انسان سره خپل پیسې هم وي او هغه ته د قسط پیسې هم راشي، قسط یې اچولی نو زکات به په ټول رقم باندې ورکوي او که نه. قسط کې یو سړی دی هغه مثلا جمع 25,000 روپۍ کړي دا او دته قسط میلاو شي 1,00,000، نو دا 1,00,000 کې دا 25,000 روپۍ ورکړي دي او نورې به ورکوي. نو دا داسې شوه لکه چې 25,000 روپۍ د خپلې دي په دې 1,00,000 کې او دا 75,000 15,000 چې دا د پورې قرض دی. قسط دا د قرض یو ښه طریقه ده او په قرض کې زکات نشته دی، دی چې زکات ورکوي نو دی به نور مال سره دا 25,000 یو ځای کې د دې به زکات ورکړي د هغې نور. یو کس وایي چې یو سړی یا بعضې خلک دا وایي سوچ کوي چې په ما باندې ګاډی ښځه کور بچي دا ښه راغلي دي، راس را باندې راغلي دي، نو د دې خبرې څه حقیقت دی؟ که د دې مطلب دی چې دا څیزونه ما ته خدای پاک را کړي دي نو دا مې نصیب شوي دي الحمدلله زه ته پیدا خلم نو ټیک ده، دته د الله پاک شکر ادا کول پکار. یو کس وایي چې ما حفظ وکړو او زه اوس علم کول غواړم، کتابونه ویل غواړم، خو پلار اجازت نه راکوي، بانې کوي چې دکان کوه وغیره وغیره، او که زه علم کوم نو ما ته وایي چې 1 روپۍ به م نه در کوم د علم دپاره، زه څه وکړم؟ نو که پلار اجازت نه درکوي نو پلار راضي که نو هله علم حاصلو. البته د خپل اصلاح لپاره او د زده کړې لپاره تا باندې فرض ده علم زده کول. په دې کې که تا پلار منې کوي د ضروري زده کړې نه نو د هغه یعنې د خبرې خلاف ورزي کولی شي، خو هغه عمره چې څومره تا ته د علم ضرورت دی، یو باقاعده عالم جوړېدل وي، یو ضروري علم حاصلول، او ضروري علم ته داسې حاصلولی شي چې یو کتاب نیمچه عالم سره شروع کړي او خپل کاروبار هم پکې کوي. یو کس وایي چې کوم وسوسې او خیالات په ذهن کې راځي د ګناه نو هغې سره انسان کافر کېږي او ګناهګاري او که نه وسوسو سره نه کېږي، خو چې تر څو پورې په هغې باندې عمل نه کوي بس ځي و راځي نو په دې باندې خدای نیسي نه. یو کس وایي چې مونږ تا سره محبت کوو لیکن د رش د وجې نه تا سره میلاوېدی نه شو، الله پاک د خپل محبت نصیب کړي ستا. بل تپوس یې کړی چې سورې اخلاص په ورځ کې څومره ویل پکار دی؟ قرآن پاک تلاوت کوه او سورې اخلاص رسول الله صلی الله علیه وسلم بلستو د سملاستو په وخت کې 3 ځله سورې اخلاص، 3 ځله سورې فلق، 3 ځله سورې ناس، بیا یې په لاسو چوف کولو، بیا یې لاس په ټول بدن راښکل. او بعضې روایتو کې راځي چې سهار هم 3 ځله دا سورتونه وایه او ماښام هم وایه. لا حول ولا قوة الا بالله دا وایي څو ځله ویل پکار دي، څومره ویلی شي خاص مقدار یې نشته. خو د لا حول ولا قوة الا بالله بارک حدیث مبارک ته بخاری شریف کې ابو موسی اشعری رضی الله عنه یو ځل په سفر باندې روانو، پیغمبر علیه السلام په خپل سورلی او اوښ باندې ابو موسی اشعری په خپل سورلی، ابو موسی اشعری او لا حول ولا قوة الا بالله. دا الله رسول ابو موسی اشعری ته وی چې پلان کې زتا تا د جنت په کنجیانو کې او د جنت په خزانو کې یو غټه خزانه ونخم. نو ابو موسی اشعری وی چې ولنه یا رسول الله ما ته وخی، وی دا لا حول ولا قوة الا بالله دا د جنت یو غټه خزانه، یعنی جنت کې جسم مال حال څه شی دي نعمتونه چې هغه دنیا کې نشته هغه حاصلول غواړي نو دا وایي ډېر ډېر. د دې مطلب دا دی چې ما چې کوم نیک عمل وکړو لا قوة الا بالله، دا ما په خپل زور نه دی کړی، دا ما د الله په قدرت او په زور سره دومره ښکلې معنی. او ما چې کوم نعمت حاصل کو، پیسې چې زما لاسته رالې، کور ته مې میوه دانه راړه، کاروبار مې ترقي وکړه، لا قوة الا بالله، دا ما په خپل زور نه دی کړي، دا ما ته الله پاک راکړه، ځکه د خدای ډېره خوښه ده. او لا حول معنی دا ده چې زه د دې ګناه نه بچ شم نو دا په خپل زور نه، دا زما توره نه ده بلکې زه الله جل شانه بچ کم الا بالله. او یا زه د دې شر نه بچ شم، تاوان را رسېدو
نو بعض سړی وایي چې ما دا وکړ نو تجربه کار وم ځکه تاوان نه بچ شم. نو نه، دا نه، لا حول الا بالله، لا حول ولا قوت. دا د مصیبت او تاوان نه چې بچ شم دا د الله په قوت او په زور سره خپل زور. یو کس وایي چې په قبر باندې غسل صاحب قبر نه دا جایز دی او کنه دا نه دی جایز. او قرآن پاک کې چې د وسیلې لفظ راځي غیر مراد دا دی چې نیک اعمال کوه. یو کس وایي چې ما باندې قربانی فرض نه ده، خو ما وی چې زه به قربانی کوم، نو الحمدلله سکل زما داسې حالت جوړ شو چې دومره پیسې ما سره رالی چې زه به قربانی کولی شم، حالانکه واجب را باندې نه ده. او خو اوس چې مې هغه پیسې ایښي دي قربانۍ دپاره، نو زړه کې مې کله کله دا خیال راشي چې دا د فلسطین مسلمانانو ته واست، نو زه څه وکړم؟ ته داسې وکړه چې دا قرباني وکړه، ځکه چې کله کله شیطان سړی د ټولو کارونو نه پاتې کړي. اول چې تا د قربانۍ اراده کړې ده، د فلسطین خیال یې درته راوست، بیا چې کله دا اراده وکړې نو دا بیا ذریعه جوړه شي یا به جوړه نه شي، تا به د دې نه هم پاتې کړي، د هغې نه به دې هم پاتې کړي. یو کس وایي چې یو زنانه ته خاوند طلاق ورکو، د بل ته واده شوه او د هغې سره یو ماشوم هم او دا ماشوم لوی شي، نو د هغې خپل پلار نه چې کوم زوړ پلار دی او د ده مور ته طلاق ورکړی دی، د هغه په جایداد کې حصه رسي؟ بالکل رسي، ځکه چې دی د هغه زوی دی. اگر که د ده مور هغه د ده پلار پریښي ده، لیکن د هغه زوی دی، ده ته هم د پلار په میراث کې حصه رسي، او چې دی مړ شي نو د ده نه هم په میراث کې پلار ته برخه رسي.